أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدة سپارہ آیات نمبر 104 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې ویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشئ الی ما هغې قرآن طرف ته انزل الله چې نازل کړي دی الله و الی الرسول او رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته راشئ قالو نو دوی وایي حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما هغه دین هغه طور طریقې وجدنا چې مونږ مونتی وو علیه پاغی باندې آباءنا خپل پلاران او نیکونه اولو کان آباؤهم آیا اگر کوي دوی اولو کان آیا اگر کوي آباؤهم پلاران او نیکونه د دوی لا يعلمون شیئا چې نه پوهیږي شیئا په هیڅ څیز باندې ولا يهتدون او نه دوی په هدایت باندې وي تفسیر در منصور لیکلی دی چې په مشرکینو کې په جاهلانو کې یو کس په ایمان راوړو او مسلمان بشو اسلام ته براغي نو د نورو جاهلانو مشرکانو ورته پیغور ورکو چې تا د خپل پلار او نیکه زوړ دین دې پرېښودو او اسلام ته لاړې آیا ستا د پلار او نیکه په غلطه باندې وو نو دا پیغور به ورله ورکو نو الله جل شانه دا آیاتونه نازل کړل الله فرمایل کچری دوی ته وویل شي تاسو قرآن طرف ته راشئ پیغمبر طرف ته راشئ نو دوی څه جواب ورکوي دوی وایي هغه دین زموږ دپاره کافي دی چې په کوم دین باندې زموږ پلاران او نیکونه تیر شوي دي نو الله فرمایي اگر کو د دوی د پلاران او نیکونه په غلطه باندې وو نو بیا به هم دوی په دغې اقتدا کوي نو بعضې کم فهم خلک هغه د دینه دا استدلال کوي د دې آیات نه چې تقلید چا پسې تلل تقلید شخصي دا چې کوم دی ناجایزه دی او دا حرام دی د چا اقتدا کول چا پسې تلل دا حرام دی لکه مونږه د امام ابو حنیفه رحمه الله اقتدا کو هغه پسې ځو خو لومبنۍ خبره خو دا ده چې تقلید چا پسې تلل د چا خبره منل دا هسې د قرآن او د حدیث خلاف نه دي یعنې د چا خبره منل لومبۍ خبره خو دا ده چې مونږ تقلید کو چا پسې ځو د چا قول راخلو نو هغه دا چې هغه په غیر منسوسي مسایلو کې یعنی په کومه مسله کې چې قرآن وضاحت نه وي کړی صراحت سره په آیات نه وي موجود احادیث مبارکو کې نه وي صراحت پکې نه وي دغه رنګې د خلفای راشدینو نه څه حکم د هغې موافق چې کوم دی منقول نه وي د صحابو نه د هغې مطابق واضح حکم چې کوم دی نه وي نو په هغې کې بیا موږ د مجتهد اجتهاد په ځای تقلید کو د یو امام تقلید کو نو تقلید په دوه قسمه دی یو هغه تقلید دی چې یو سړی د قرآن او د حدیثو خلاف دغه رنګ د خلفای راشدینو د صحابو خلاف د چا قول اخلي او چا پسې ځي نو دا قسمه تقلید حرام دی یعنی قرآن کې یو خبره صراحت سره موجوده ده په هغې کې د چا د تقلید ضرورت نشته دی دویم په سنت رسول په احادیثو مبارکو کې یو حکم موجود دی نو د هغې خلاف چا پسې تلل دا چې کوم دی شرک دی دا کفر دی دغه رنګې د خلفای راشدینو یو مسله چې کوم دی د خلفای راشدینو وضاحت کړی دی قرآن او سنت کې د هغې صراحت نشته دی خو صحابو کې یا خلفای راشدینو د هغې وضاحت کړی دی نو د هغې خلاف د بل چا خبره منل
دا چې کوم دی ټیک نه دی، دا ناجایز دی. دا قسمه تقلید ناجایز دی. دویم قسمه تقلید هغه دی چې یو مسله په قرآن کې صراحتا نشته دی، په احادیث مبارکو کې صراحتا نشته دی، دغه رنګ د خلفای راشدینو د هغې څه حکم نه دی بیان کړی، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغې څه حکم نه دی بیان کړی، نو داسې قسمه مسایلو کې د چا تقلید کول دا چې کوم دی جایز دی. او دا قسمه تقلید شخصی دا حضرت یوسف علیه السلام کړی دی. حضرت یوسف علیه السلام په جیل کې د جیلیانو سره خبرې کړي دي او هغې دې څه تپوسونه کړي دي. نو حضرت یوسف علیه السلام ورته وفرمیل واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، وی ما اتباع کړې ده، ما تابعداري کړې ده د خپلو باباګانو چې هغه ابراهیم علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی او یعقوب علیه السلام دی. ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دی، د خپلو باباګانو تابعداري مې کړې ده. نو که د چا باباګان په تیاره کې تلي، په کفر او شرک او ضلالت کې تلي، نو د هغې تابعداري حرامه ده، د هغې تقلید حرام دی. خو که د چا باباګان لکه د یوسف علیه السلام باباګان ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام هغه د هدایت غرونه وو، نو چې د چا باباګان په رڼا کې تلي، په حق لار باندې تلي، نو پکار ده چې دغه خلک د خپلو باباګانو تابعداري وکړي. نو یو قسم تقلید دا شو چې هغه د قرآن او د احادیث مبارکو، دغه رنګ د صحابو د احکاماتو، دغه رنګ چې کوم دی د خلفای راشدینو د هغې خلاف د بل چا خبره منل، دا قسم تقلید حرام دی. هو چې د کومې مسلې وضاحت او صراحت چې کوم دی په قرآن او حدیثو کې او صحابو او دغه رنګ د خلفای راشدینو د هغې څه حکم ښکاره کړي نه وي، ښکاره حکم پې نه وي، نو داسې قسمه مسایلو کې د خپلو امامانو اتباع او تقلید کول دا واجب دی. امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کو مونږ ګونو په څه کې کو؟ په اجتهادي مسایلو کې، غیر منصوصه مسایلو کې چې پای کې قرآن صراحت نه بیان کړي، قرآن پکې صراحت، نو داسې قسمه تقلید دا چې کوم دی جایز دی. او دا دویم قسمه تقلیدو دا چې کوم د قرآن خلاف دی، د قرآن خلاف د چا قول اغستل، دغه رنګ د احادیثو خلاف چې کوم دی چا قول اغستل، د صحابه او د خلفای راشدینو خلاف د چا قول اغستل، دا قسمه تقلید ناجایز او ناروا دی. دغه رنګ د اجتهاد ثبوت دا د حدیث مبارک کې چې کوم دی موجود دی، حدیث مبارک کې د اجتهاد ثبوت موجود دی. نبی علیہ السلام معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ د یمن حاکم جوړو، د یمن حاکم جوړو. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل کو چرتاله یو فیصله راشي، معاذ رضی اللہ عنہ ته وی کو چرتاله یو فیصله راشي، نو تبا پس باندې فیصله کوي د دوو کسانو په منځ کې. نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ته فرمایل زه په قرآن په کتاب الله باندې فیصله کوم. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل کو د هغې فیصلې وضاحت او صراحت په قرآن کې موجود نه وي، وضاحت په قرآن کې نه وي، نو بیا پس باندې فیصله کوي. نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایل سنت رسول الله، زه په سنت رسول باندې یعنی په احادیث مبارکو باندې فیصله کوم. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل کو چېرې دا مسله چې کوم دی په احادیثو کې هم صراحتا موجود نه وي، نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایل اجتهدوا برأی، زه بیا په خپل اجتهاد سره، په خپل کوشش سره، په خپل اجتهاد سره، په خپل رأی سره فیصله کوم. یعنی زه په خپل رأی سره قیاس کوم او فیصله بیا کوم، په خپل رأی سره به زه فیصله کوم، یعنی خپل اجتهاد به کوم. نو د اجتهاد ثبوت دا د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک نه چې کوم دی ثابت دی. او دغه رنګې په اجتهاد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضا ده. نبی علیہ السلام د دین وروسته د حضرت معاذ رضی الله عنه په سینه مبارکه باندې لاس کېښودو او وی فرمایل وی ثنا او صفت هغې رب لره دي چې کوم رب زما قاصد لا د داسې څیز توفیق ورکو، چې کوم رب زما قاصد له د داسې څیز توفیق ورکو چې په هغه څیز کې د الله د پیغمبر رضا ده، د الله د پیغمبر رضا ده پکې. نو دغه رنګې د اجتهاد او د تقلید د دې ثبوت دا چې کوم دی د احادیث مبارک نه چې کوم دی دغه رنګ قرآن مجید کې الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوره نحل الله فرمایي فاسألوا، تاسو تپوسو کوئ اهل الذکر د اهل علم نه، چې کوم اهل علم خلک دي د هغې نه تپوسو کوئ ان کنتم لا تعلمون، کو چېرې تاسو نه پوهېږئ. نو کوم خلک چې نه پوهېږي دی به د اهل علمو نه چې کوم دی تپوس کوي. نو په څلورو امامانو کې د یو امام اتباع کول دا چې کوم دی واجب دي، هغه پسې تلل. نو مونږ کو تاسو ته ما بیا وویل کو چې مونږ تقلید کو د چا قول پسې ځو،
نو موږ په غیر منسوسي مسایلو کې ځو. بعضې خلک اعتراض کوي وي موږ درته قرآن او حدیث پیش کړو، موږ درته قرآن او حدیث او دا احناف چې دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول پیش کړي. نو ستاسو نه تپوس کوم چې یو مسله د هغې صراحت وضاحت قرآن کې نه وي. بعض ځایونو کې قرآن مجید اشاره ورکړي، تفسیري احادیث مبارکو کې راغلي. بعض ځایونو کې احادیث مبارکو کې د هغې تفصیل او وضاحت نه وي، نو خلفای راشدین وضاحت کړي وي. بعض ځایونو کې خلفای راشدین هم وضاحت نه وي کړی، نور صحابه وضاحت کړي وي. بعضې مسایلو کې صحابه هم وضاحت نه وي کړی. نو په دقې قسمه مسایلو کې موږ د امام د خپلو امامانو اتباع کو، د هغې تقلید کو. نو چې یو مسله قرآن کې وضاحت نشته دی، احادیثو کې نشته دی، دغه رنګې چې کوم دی د صحابو هم څه حکم ښکاره نه دی، د خلفای راشدینو هم څه حکم ښکاره نه دی. نو که یو سړی وي زه حدیث پیش کوم، د حدیث د کوم ځای نه پیش کوي؟ خو مطلب دا دی چې موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رأی اخلو او ته خپله رأی اخلي، ته په خپل رأی باندې خپل اجتهاد کوي. نو تقلید هغه تقلید چې هغه د قرآن او د سنت خلاف وي دا حرام دی، او کم تقلید چې د قرآن او د سنت خلاف نه وي داسې قسمه تقلید دا جایز دی بلکې واجب دی. نو فرمایي الله واذا قیل لهم هر کله چې وویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشئ الی ما هغې قرآن طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی و الی الرسول او رسول طرف ته راشئ قالو نو دوی وایي حسبنا زمونږ دپاره کافي دی ما هغه دین هغه طور طریقې وجدنا چې مونږ مونتی دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل باباګان. اولو کانه آیا اگر کوي آباؤهم باباګان د دوی لا یعلمون چې دوی نه پوهیږي شیئا په هیڅ څیز باندې ولا یهتدون او نه دوی په هدایت وي. نو هر انسان له پکار دی چې دی د خپل ژوند مقصد وپېژني او د خپلې زندګۍ روح بدل کړي. نو د خپلې زندګۍ د روح بدلولو دپاره به دې خامخا څوک مقتدا او څوک مشر ګوري. نو د مشر دپاره دا دواړه خبرې ضروري دي چې یو سړی خپل ځان منزل مقصود تر رسول غواړي، دوه خبرې د هغې دپاره ضروري دي. یو قرآن مجید ذکر کړل یعلمون چې ته په یو څیز چا پسې ځې، مثال په طور په دین کې چا پسې ځې، نو کم سے کم چې دې ته په کم څیز کې چا پسې ځې نو چې دې په دغه څیز پوهېږي، عبور پې ورته حاصل وي د پوهې، دې په دغه څیز باندې پوهېږي. ته چې د چا اقتدا کوې څوک مشر جوړی نو دغه دپاره یو خبره دا ضروري ده چې دې په دغه څیز پوهېږي. دویم ورله دا ضروري ده چې دې په دغه څیز باندې په خپله روان وي. دا څلور واړه امامان چې دي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمه الله، دغه رنګې امام مالک رحمه الله او امام شافعي رحمه الله، دا څلور واړه امامان دی په دین باندې پوهېدل او پوره چې کوم دی عبور ورته په دین باندې حاصلو، او دویم په دین باندې په خپل روان کو یو سړی ته یو کس په خپل په دین کې خپل مقتدا او خپل مشر جوړی، دغه د پر لومبۍ خبره دا ضروري ده چې دی په دې دین باندې پوهېږي او که نه دا به ګوري. نو که پوهېږي نو بیا به دویمه خبره دا ګوري چې دی په دې دین په خپله باندې روان دی او که نه دی. نو که یو سړی پوهېږي او په دغه دین باندې په خپله رواني په هدایت باندې نو دغه کس په خپل مقتدا جوړی. نو اولو کانه اگر کوي آباؤهم باباګان د دوی لا یعلمون چې دوی نه پوهېږي شیئا په هیڅ څیز باندې ولا یهتدون او نه دوی په هدایت باندې وي، نه د هدایت په لاره باندې رواني، نه په هدایت باندې پوهېږي. دواړه خبرې پکې نشته، بیا هم دوی موږ د خپلو باباګانو اتباع کو. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو علیکم لازم دی په تاسو باندې اصلاح انفسکم د خپلو نفسونو. یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو علیکم لازم دی په تاسو باندې انفسکم د خپلو نفسونو اصلاح لا یضرکم نه ضرر به نه رسوي تاسو ته من هغه څوک دوله چې ګمراه دی اذا اهتدیتم هر کله چې تاسو په هدایت یې الی الله خاص الله طرف ته مرجعکم ورګرځېدل دي ستاسو جمیعا د ټولو. نو په ظاهر کې د دې آیات نه دا معلومیږي، د الفاظو نه دا معلومیږي چې هر انسان ته د خپل ځان فکر کول پکار دي، د بل چا د فکر ضرورت نشته دی. د ظاهري الفاظو نه دا معلومیږي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو علیکم لازم دی په تاسو باندې انفسکم د خپلو نفسونو اصلاح، د خپلو ځانونو اصلاح په تاسو باندې لازمه ده. لا یضرکم ضرر به نه رسوي تاسو ته من هغه څوک دوله چې ګمراه دی
اذا هتدیتم هر کله چې تاسو په هدایت باندې. نو د قرآن د دې آیات ظاهري الفاظونه خدا خبره معلومیږي چې هر انسان باندې خپل اصلاح او خپل فکر دا لازمي دی، د بل چا فکر ضرورت نشته دی. خدا خبره د قرآن مجید د ډیرو آیاتونو او دغه رنګ د احادیث مبارکو خلاف ده. د ډیرو آیاتونو او دغه رنګ د قرآن مجید د ډیرو آیاتونو او د احادیث مبارکو خلاف ده. ځکه چې قرآن مجید کې او احادیث مبارکو کې بار بار د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر حکم راغلی دی. امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا د اسلام اهمه فریضه ده او دا د دې امت خصوصیت دی چې دی به امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. نو چې کله دا آیات نازل شو نو د بعضو خلکو په زړونو کې شبهات پیدا شو چې مونږ باندې امر بالمعروف نشته دی، بس د خپل ځان فکر کول پکار دی، بل څوک جهنم ته ځي کو هر طرف ته ځي، د بل چا ضرورت نشته. په دې باندې شک او شبهات پیدا شو. نو خلکو د نبی علیه السلام نه دې خبرې وضاحت وغوښتو. نو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې داسې کار دی، د دې مطلب دا دی د دې آیات مبارک چې تاسو خلکو ته چې کوم دی څه وکئ، تبلیغ ورته وکئ، تاسو امر بالمعروف وکئ، نهي عن المنکر وکئ. د هغې نه پس کو یو سړی ستا خبره نه مني نو راه راست راوستل دا ستا کار نه دی. یو سړي ته تا دعوت ورکړې، یو سړی مثال په طور مونځ نه کوي، تا ورله د مونځ دعوت ورکو، لاړې ورپسې د مونځ فضایل دې ورته بیان کړل، د دې وعیدونه دې ورته بیان کړل په نه کولو باندې، او د دې باوجود ستا خبره ونه منله، نو اوس دا د دې سړي ګمراهي تا ته ضرر نشي در رسولی. البته چې کم تا ورله دعوت نه دی ورکړی نو بیا به تا ته ضرر خامخا در رسي. د دې وجې نه د سعید بن جبیر رضی الله عنه فرمایي او هغه فرمایي در منصور دا قول را نقل کړی دی چې تاسو واجبات شرعیه ادا کوئ، واجبات شرعیه ادا کوئ چې په هغې کې جهاد دی او امر بالمعروف او نهي للمنکر دی. ان تاسو جهاد کوئ، امر بالمعروف او نهي للمنکر کوئ، د هغې نه پس کو څوک راه راست نه راځي او ګمراه وي نو د هغې ګمراهي تاسو ته نقصان نشي در رسولی. خو امر بالمعروف او نهي للمنکر په تکیه دا پتا باندې لازم دی. او د دې آیات مبارک چې کوم دی د الفاظ نوم دا معلومیږي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو علیکم لازم دی پتا سو باندې انفسکم د خپل ځانونو اصلاح، لا یضرکم تک ضرر بن رسوي تاسو ته من هغه څوک دوله چې ګمراه دی اذا اهتدیتم هر کله چې تاسو په هدایت. نو مفسرین لیکلي دي چې الله فرمایي هر کله چې تاسو په هدایت یې، نو په هدایت په یو سړی الله غوي چې دی امر بالمعروف کوي، کو دی امر بالمعروف پریدي نو دی په خپل باندې په هدایت باندې نشي راتللی، کو دی امر بالمعروف پریدي نو په خپل دی په هدایت باندې نشي راتللی. دی اذا اهتدیتم نه دا پته لګي چې هر کله تاسو په هدایت یې نو په هدایت به الله غي سړی راځي چې دی په خپل نور ته دعوت ورکي، امر بالمعروف او نهي للمنکر کوي، نو الله غي به په هدایت راځي. او کو دی امر بالمعروف او نهي للمنکر نه کوي نو دا کس بیا په هدایت باندې نشي راتللی، نو دته خامخا بیا د نور خلکو چې کوم دی دغه نقصان رسی. فرمای اذا اهتدیتم الى الله خاص الله طرف ته مرجعکم ستاسو ورګرځیدل دي جميعا د ټولو فینبئکم نو هغه خبر درکې تاسو ته بما په هغه عملونو کنتم تعملون چې تاسو کول، چې کوم عملونه تاسو کول نو باغې به الله جل شانه تاسو ته خبر درکوي. وإذا قيل لهم هرگل چې ویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشئ الى ما هاي قرآن طرف ته انزل الله چې نازل کړی دی الله، و الى الرسول او رسول طرف ته قالوا نو دوی وایي حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما هغه دین هغه طور طریقې وجدنا چې مونږ موندي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل باباګان اولو کانا آیا اگر کوي آباؤهم باباګان د دوی لا يعلمون چې نه پوهیږي شیئا په هیڅ څیز باندې ولا یهتدون او نه هغوی په هدایت دي، نه پس پوهیږي او نه په هدایت دي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو علیکم لازم دی بتاسو باندې انفسکم د خپلو ځانونو اصلاح، لا یضرکم ضرر بن رسوي تاسو ته من هغه څوک دوله
چې گمراه دی اذا اهتدیتم هرگل چې تاسو په هدایت یې الی الله خاص الله طرف ته مرجعکم ورګرځېدل ستاسو جمیعا د ټولو فینبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته بما پای عملونو باندې کنتم تعملون چې تاسو کوئ یا ایها الذین آمنوا واذا قیل لهم هرگل چې ویل شي دوی ته تعالوا چې تاسو راشئ الی ما هی قرآن طرف ته انزل الله چې نازل کړي دی الله و الی الرسول او رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته قالوا نو دوی وی حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما هغه طور طریقې وجدنا چې مونږ موندي دي علیه باغی باندې آباءنا خپل باباګان اولو کانا آیا اگر کوي آباؤهم باباګان د دوی لا یعلمون شیئا چې نه پوهیږي په هیڅ څیز باندې ولا یهتدون او نه هغوی په هدایت وي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو علیکم لازم دی په تاسو باندې انفسکم د خپلو ځانونو اصلاح لا یضرکم ضرر بنرسوي تاسو ته من هغه څوک ضل چې ګمراه وي اذا اهتدیتم هرکله چې تاسو په هدایت یې الی الله مرجعکم خاص الله طرف ته ورګرځېدل ستاسو جمیعا د ټولو فینبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته بما په عملونو باندې کنتم تعملون چې تاسو کوئ سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين